د کومو کسانو چې په بینک کې اکاونټ نو دا ویډیو د هغو لپاره لازم ده ځکه زموږ سره یو واقعه راغلی وه داسې نه چې سبا ورځې ستاسو سره دغه مسله راشي او ستاسو روپۍ چې دی دا ضایع شي ځکه که تاسو د هغې په ټایم باندې کاروایي ونه کړه نو هغه روپۍ چې دی هغه ستاسو ضایع کیدای شي نو تاسو د مخکې نه خبر یې نو بیا تاسو خپلې روپۍ چې دی هغه ترلاسه کولی شئ که نه یې خبر نو دغه شان د ستاسو روپۍ چې دی دا به ضایع شي او د ډېرو کسانو به ضایع شوي او د ډېرو کسانو سره به دغه چې دا مسله به ورته راغلې او هغو به خپلې روپۍ چې دی دا به یې دوباره هم حاصلې کړي ځکه زه ای ټي ایم ته لاړم ما روپۍ راایستلې چې کله ما روپۍ راایستلې ای ټي ایم کارډ مې کله سکین کو او روپۍ مې ووالې چې روپۍ مې ووالې نو ای ټي ایم کارډ خو ما کېښودو نو هغه مشین چې دی هغه بیا روپۍ شماري نو چې روپۍ هغه شماري کړلارې راځي نو په هغه ټایم کې ما ته میسج راغی چې ستا د اکاونټ نه دغه روپۍ کټ شوې څو روپۍ چې هلته ما وهلې وې نو هغه روپۍ چې دی هغه زما د اکاونټ نه کټ شوې خو روپۍ چې دی هغه ای ټي ایم راونه ویستلې لکه کومې روپۍ چې زما وې هغه یې راوینستلې زما د اکاونټ نه کټ شوې ما دوباره کارډ چې دی هغه سکین کوم او دوباره مې روپۍ ووالې چې ما روپۍ راویستلې نو هغه دوباره روپۍ چې دی هغه هم زما د اکاونټ نه کټ شوې او هغه اولنۍ چې کومې روپۍ وې هغه هم کټ شوې خو ای ټي ایم راوینستلې په ای ټي ایم کې چې دی مسله وه په ای ټي ایم کې خو به تاسو ته پته چې مسلې پکې راځي اکثر بند پروت دي خو ځینې پکې داسې مسله راشي چې ته روپۍ راوکاږې او ستا روپۍ چې دی دا تاله در نه کړي نو که سبا ورځې ستا سره دا چلو شي او تاله روپۍ در نه کړي نو ستا سره خو د هغې بیا څه ثبوت نه څه ثبوت د سر نه ځکه که میسج تا ته راغلی چې هغه به کېدای شي تا روپۍ راایستلې نو تاسو له په دغه وخت کې څه کول پکار دي تاسو له دا کول پکار دي چې هر کله تاسو ته دا قسم مسله راشي او ای ټي ایم تاسو ته روپۍ چې دی دا راونه کاږي نو تاسو سره چې کوم د بینک دی د هغې هیلپ لاین یو نمبر یې نو هغه په موبایل کې ځان سره سیو چې دی دا لازم ساتئ چې تاسو سره سیو وي ډایرکټ ورسره تاسو رابطه کوئ چې په هغه نمبر ورسره موږ رابطه وکړه موږ ورته خبره وکړه نو روپۍ چې دی هغه موږ ته واپسې په ګنټه نیمه کې چې دی هغې 40 ګنټې پکې لګي خو نه په ټایم باندې چې دی موږ ته هغه روپۍ چې دی واپس شوې نو اکثر ځینې کسان چې دی رابطه ونه کړي نو د هغو چې کومې روپۍ هغه روپۍ ضایع شي په ځینې ټایم کې خو بینک والا چې دی هغه له ځانه واپس ورکړي خو په ځینې ټایم کې ورنه کړي نو هر کله چې د سر دا مسله راشي نو د بینک کم نمبر چې دی په هغې باندې رابطه کوئ او خبره ورته کوئ چې زموږ ای ټي ایم چې دی هغه روپۍ راوینستلې ما دغه شان سکین کو او روپۍ رانغلې نو ستاسو روپۍ چې دی دا به تاسو ته واپسې چې دی دا ومیلاو شي نو دا واقعه زما سره راغله ما ستاسو سره هم شیر کړم چې سبا ورځې تاسو ته مشکله چې دا جوړه نه شي